مسائل دی غا د خوراک څخه اکثره متعلق دي. دې کې ډېر زیات مسائل دي، خو غاونه ډېر مسائل ما کاروبار اعتبار سره غا سکیپ کړو، خو ان شاء الله غا بیا وي مشارکت ست وي مزاربت ست وي هغه سره زموږ تاسو ډېر تعلق دی، خو د خوراک څخه اکثره سره تعلق دی چې یو سړی د دین خلاصې نشته نه لباس خوراک څخه دی حواله سره ان شاء الله پردا وغیرہ اور ګیرا بریت دا چې انسان بدن سره کم متعلقه امور دي دا به وایو ان شاء الله. صحیح ده. د خوراک سکاک مسایلو نه مخکې تاسو په دې باندې ځان پوهی کې چې اسلام یو مکمل ضابطه حیات دی اور غا د خپل اسلام لاندې چې کم سړی زندگی تیری غا آزاد نه پریدي، بلکې چې کم طبيعي امور دي خوراک سکاک ته ود کېدل دي کې هم راهنمایي کوي. اور کچره خدا نه خاصه په دې طبيعي امورو کې اسلام تعلیمات نوي نبیا د غیر مسلم مده پرس قومونو او د مسلمانانو منځ کې هیڅ فرق پاتې نشي. او دا ټیک خبره ده. مو د اسلام طریقه خود لې خوراک دسه کاوه، لباس دسه اچوا، اور که اسلام موږ دي کې آزاد پریخي وای کنه به یورپ په جوړو ال د پولاړ خوراک مړه سب جنورو زندگی ده. یعنی کسنګي کافران د جنورو په شان حلال حرام پاک او ناپاک تمیز نه کوي او خوراک سکه کی موږ دسه کولو، خو نه اسلام پابند کو دا به کوي دا به نه کوي. انده غرانګي د مسلمانانو یو مقصد دا هم دی چې اسلامی نقطه نظر سره د انساني زندگی مقصد حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په مبارک نقش قدم باندې تلل دي اور دې کې د الله بندگی او خوشنودي ده. پیغمبر علی السلام څنګه کړي ما غرانګي بومګه هم کو نو بیا دې سره سره یو تهذیب دی تمدن دی اور انسان اشرف المخلوقات دی نه دا ټولو خبرو خیال بستی اور یو شرعي اعتبار کا مد نظر الله تعالی نعمتونو نه په حلالي طریقې سره फायदा اوچتول او جسم کې عبادتو د پر قوت پیدا کول دا د خوراک سکاک نه مقصود دی. ورسېده په دې خبره دانا چې خوراک سکاک کوم بټکیګه تشېګه ماشين د ځانه جوړ کړی وي نه، زه د خوراک په دې نیت باندې کوم چې ما بدن کې قوت وي. د قوت دې لپاره نه چې پیسې او آی پی ایل میچونو تناسو شپه ورځ ډرامو تناسو انډیا فلمونو ته دې لپاره دا قوت وي چې دې سره زه د الله پاک عبادت کوم، بیا دا دینه مقصود دی. او هر دې کې خوراک سکا کې به هر هغه چیز نه پرهیز کوي چې هغه کې د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت مخالفت وي، غیر سره مشابهت وي غیر مسلم سره، اور کم ځکه بے مروتی بے غیرتی وی غابه نه کوي. ورته د ټول خبرو خیال بساتي. دیم دا چې کم خوراک سکا کې فخر تکبر غرور ولا بدبو وي دینه بنځان ساتي. ٹھیک ده کنه. دریم دا چې رزق نه قدرې بنه کوي، اسراف اور تبذیر نه بځان ساتي. سلورم دا چې کمیت اور کیفیت دواړو به خیال ساتي دي کې به توازن ساتي. عادت توازن بنه کې چې غي وجنه صحت خراب شي. شریعت هر هغه خوراک نه مني کې چې کم صحت خرابوي. ها ته به صحت خیال نه ساتي، خو شریعت ته صحت د توي چې صحت خیال نه ساته. او پنځم نمبر باندې دا چې د رزق د حصول اور کمایي کې به احتیاطي بنه کوي، لہذا حرام اور د مشتبه شیزونو نه بځان ساتي. کم یقیني حرام دی غنه بځان ساتي، او چې کم چې شک راشي چې را کې دي شي دا حرام یې غنه ځان ساتي. لہذا شریعت کې دیتا عقل و شرب ویل کېږي. عقل په معنا د خوراک اور شرب په معنا د سکل ولا شیزونه. مختلف حالاتو کې د خوراک قسمونه اور د غیر شرعي احکام. انسان جسم د الله تعالی په لوی نعمتونو کې یو لوی نعمت دی، د دې حفاظت اور خیال ساتل د ضروری خبره ده اور د دې لپاره د خوراک سکاک د دې لپاره یو ضروری شی دی غیبه خیال ساتي. ګوره دا جسم نه دی، دا د الله رب طرف نه امانت ځکه خودکشي حرامه ده. ٹھیک ده کنه. امانت الله پاک درکړي تی ځای کې نو دا جسم دا د الله امانت دی. ښه د الله پاک دې پر درکړي چې دې سره ما رضی کا راشه بس اخرت کې بیا ته نعمتونه درکوم، او که زما دې نعمت نه قدرې دوه که دنیا ته تبا د اخرت هم بابا تبا او برباد. دیو چې انسان تخپل جسم کې ټیټو لګول د زړه دا ګولونه مولونه په دلسونو چامبي مامبي لګي دا ناجایز دی. ولې دا انساني الله پاک ته څنګه پیدا کړي بس دې ته ځان پرې دا دې کې خیر دی. ٹھیک ده کنه. دې کې پہلا قسم دی فرض، یعنی بعض وخت کې خوراک کول فرض شي. کم خوراک کم صورت کې اضطراری حالت کې چې کله سړی د زندگی اور د مرګ په کشمکش کې مبتلا وي، په دې دوران کې خپل زندگی برقرار ساتلو لپاره خوراک سکل په انسان باندې فرض شي. اور دا خوراک سکاک په دې صورت کې انسان ته پر خودل دا جایز نه دی. کچره دا هلاک شو نه ګناګار دی.
پوه شو په دې خبره دا خودکشي کې راځي یاره به دا مردار زه نه خورم مړ د شم خو نه خورم دا ناجایز دي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد قرآن اعلان کړی چې دومره بخوري چې ژوندی پاتې شي دا نه چې بیا ورته خپې غځولي او به دومره وخوري چې بیا ګرځېدی نه شي دومره خوراک چې ژوندی پاتې شي اضطراري حالت کې کدا خوراک سکاک حرام ولی نوی شراب حرام دی کنه خو چې کله مړېږي دومره شراب څکلو شریعت گنجایش کړی چې ژوندی پاتې شي خنزیر حرام دی خو چې کله مړېږي دومره خوړل چې ژوندی پاتې شي گنجایش پکې شته دی ٹھیک دی اور یا د بل چا ملکیت وي پردی شیز دی بس مړېږي به وی خو بیا به ورسره ګورو خو شریعت د وی چې بعد کې به هغه زمان ته ادا کوي یعنې هغې ته به تاوان ورکوي چې ستا د شیز ما خوړلی و ما مرګ خطره وه اور دا د اوس رانه د پیسې واله اندغه حکم د ستر هم دی یعنی ځان پټول د ګرمي اور د سردی شدت په وخت کې کپړې کې خپل جسم پټول دا که حرامې کپړې سره وي که مردارې کپړې سره خو ستر به پټوي اوس پوه شو په دې خبره باندې په دې صورتونو کې حرام یا مردار مال دومره استعمالول پکار دي چې هغې سره زندگی بکی پاتې شي اضطراري حالت کې علاج معالجه یا دوی خوړل په دې نه استعمال باندې ګناه نشته ګوره چې کله مړېږي بیا خوراک کول دومره حرام ولی نه وي چې ژوندی پاتې شي دا ضروري ده خو که یو سړی بیمار دی اور هغه ته چې وایي چې دا حرام وخوره تا ته به صحت میلو شي شریعت ته دې اجازت نه کوي ولې چې خوراک وکړي خوراک سره ژوندي پاتې کېدل یقیني دي خو که دوی د وخوړه دوی سره صحت میلوېدل یقیني نه دي دوی کې صحت اچول دا د الله طرف نه دي نه موږ د کله کله بعضې کسان ټلیفون چې زه معدې مریض یم چا راته ویلي چې لږ غوندې شراب اوس که ښه به شي ما خو یې د بیړه غر کړه چا درته ویلي شي اور هلته پیغمبر علیه السلام فرمایي چې شفا نشته په حرام شیز کې خو خبره ختمه شوه شرابو کې بیا کوم ځای نه شفا راغله نو داسې ډېر عجیبه عجیبه مسایل کې چې بوا حیران به ورته پاتې نو ډېر مجبوري په حالت کې بیماری کې حرام شیز نه شریعت منې کړي چې نه دا ما کوه ولې کېدای شي صحت درته میلاو نه شي هسې دا مرداره وخوري څه ورنه جوړ نه شي دویم صورت هغه دی چې دې وخت کې خوراک مستحب دی د خوراک څښاک دومره مقدار استعمالول چې ودرېږي او په ولاړه باندې مونځ کولی شي او اسانتیا سره روژه نیولی شي دا مستحب دی دومره خوراک کول چې په ولاړه باندې مونځ کولی شي دومره خوراک کول چې روژه ساتلی شي دا مستحب دی حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه نه چا تپوس وکړو چې افضل اعمال څه دي هغه ورته وفرمایلو الصلاة و اکل الخبز مونځ او روټۍ خوړل نو علماء لیکلي چې دا روټۍ خوړل ځکه یاد کو چې روټۍ خوړل دې د پروي چې دې سره زه مونځ وکم نه دا مستحب درجه ده ښه اور همدغه رنګې نور عبادتونو دپاره بدن کې قوت پیدا کولو لپاره خوراک کول دا مستحب دي دریم صورت مباح قدر ضرورت نه زیات خوراک کول دا مباح دی یعنی موړ شي هغه د بعد بیا خوراک کول چې بدن کې نور قوت زیات شي دې کې نه ثواب شته نه ګناه شته البته که یو سړی وي تعلیم و تعلم یا جایز مقصد لپاره ښه په ماړۍ کې ډېرې روټۍ وخوري نو په دې نیت باندې به هغه ته اجر میلوي صحیح ده که نه تشکیل دی یاره ډېر لرې ځای ته تلل دي بس ښه خوراک وکړو چې بیا لاره کې وږي نه شو نو بیا پکې ثواب دی ښه نیت یې بدل شو که نه یاره هغه ځای ته ځان رسول دي ٹھیک شو که نه ما ورته پرون ویلي انما الاعمال بالنیات څلورم صورت دا دی چې دې وخت کې خوراک کول مکروه دي فقهاو په نس باندې په دې نیت باندې ډېره خوړل چې زه غټ شم دا مکروه دي ٹھیک دی که نه خان ادھر جاتا ہے پیٹ ادھر جاتا ہے ٹھیک شو کنه په دې نیت باندې خوړل اور البته که کم سړی قدرتی طور باندې غټ وي هغه دپاره زیات خوراک هیڅ حرج نشته ولې چې غټ دی نو خو ترشر باندې ډېر چلېږي که نه اور کمزوری سړی لږ خوراک کوي ټیک دی که نه بیا هغې ته گنجایش شته د مکروه نه ده البته د خوراک څښاک چیزونو کې په هغه صورتونو کې چې هغه کې صرف محض تلذذ وي خوند دپاره اور شهوت اور د حرص اور د اسراف اور تکبر اور د رزق په توهین کمزې کې شوبه وي دا ټول صورتونه د خوراک مکروه دي لالچ په نیت باندې خوراک کول مکروه اسراف په نیت باندې خوراک کول مکروه تکبر په نیت باندې خوراک کول مکروه او زموږ د کم نوجوان دی سټینګي ګس راس کې راخسي سیګریټي خیلاس کې ته دا سیګریټ ښه کار دی حدیث کې راغلي چې ښه کار په خیلاس کوي او بد کار بد دا مطلب چې صفائی وغیرہ دا په ګس لاس کوي او دو سلیمانو ګس لاس کې سټینګ راخسي دیګه چرته کشمیر فتح کړي دلته بوس ورته ته مجبورت ورته مليږي او خیلاس کې به سیګریټ نیولې گاډي سره بولاړ وي او کیمرامین بيزان ته ودرولي چې زما تصویر وسولې چې کشمیری فتح کړي اوس ان شاء الله نور پسې اسرائیل نمبر دی په دې خبره باندې پوه شو نه دا شیز دا پیپسی بوتلی متلدا اسې دی بایکاټ کې خاطر روزي کې بالکل ما استعمال استاده پیسې الته مسلمانانو خلاف استعمالي
ما الحمدلله 5 6 شپږ اته میاشتې وشو دی بایکاټ م کړی دی چې مخې ته می الحمدلله نس کم بایکاټ په کوسې ده کنه پیپسي ډیو میو دا شیزونه د کم امریکا یا د اسرائیل پروډکټس دي خو بهرحال دا ټول صورتونه مکروه دي کم ځکه خوراک سره تکبر راځي غا د بعضې خلک وي کنه ټولو کې دا ویډیوګانې کوه دا د نري غوښه ده او دا غټه غوښه ده او دا سیخونه دي او دا باربیکیو دا خو د بیخونه بس دا ویډیو غریب سړی ګوري هغه زړه کې څه راځي وش دا شین ناروا دي مې کوي او بلکې د دسترخوان ویډیوګانې سره کوي ما که دسترخوان باندې ډېر ښه شیزونه دي غریب ته تکلیف دی بیا ګناهګاري اور که هېڅ نشته یو د لوښي کېدولي بیا تکلیف دی یو سړی ګوري غزه دوک ملېږي چې یاره دې دسترخوان باندې یو سره څه شته نه څه ضرورت دی پوه شو په دې خبره پنځم صورت دا دی چې دې صورت کې خوراک حرام شي مړیدونه پس زیات خوراک کول دا حرام دی ولې دی کې د مال ضایع کېدل دي او خپل صحت ته نقصان رسول دي چې دوه کسان یې بیا پاسې دسترخوان ښه د نر بچی دی دومره یې خوړلي ده دا حرام دی ګزاره کوه اور د مشران درته اکثر وي د تبلیغ والملګري ډېر ښه مثال پیش کړي چې معده درې حصو کې تقسیم کا یو خوراک یو اوبه یو هوا د ټیک وایي صحیح ده که نه چې دومره وخوري چې بیا د دوه کسان پسې نه سوچ کوه نو او دا اسراف او تبذیر کې شامل دي ها کچې یو سړي دا نیت وي چې سبا زه روژاني سم بیا کېدای شي خوراک میلاو نه شي یا دې دپاره خورم چې چا سره میلمه یم بیا به دا خفه شي نه بیا دې صورت کې زیات خوراک کې څه حرج نشته خو بیا دونه خوراک نه دی کول پکار هغه وایي که نه چې پرایا مال دل برحم او موږ پښتو کې یو متل دی چې که کور پردی وي خو خېټه خپله ده دا نه چې دومره وخوري چې بیا د اسپتال کې پروت وي بله شرط ورسره دا دی چې حلال غذا وي خوراک حلال وي او دا میلوي بیا اعتدال سره راکول پکار دي فضول خرچي او پیسو ضایع کول نه دي پکار دا رنګي کوي سړی خوند لپاره خوراک به یو سکریم وخورم یا یو مثال په طور باندې پیرني ډبه یا څه خیر د دې گنجایش شته دی د اسراف کې نه راځي همدغه رنګې خوراک دومره کمول چې هغې کې ډایټینګ وي او دومره کمزوری شي چې بیا عبادت نشي کولی دا جایز نه دی ډایټینګ یو حد دی دې حده پورې هغې نه زیات ټیک نه دی البته که علاج په نیت باندې چا خوراک کې کمی راوستلو او عبادت یې نه متاثره کېږي بیا ټیک دی دا اسلام آباد کې زما یو ملګری هغه وزن زیات شوی ما تر خیاله 100 پلس و نو یو ځای کې ما سره موږ ته روټۍ کړي خو خپل خوراک ونه کړو بس سایډ ته ناست یو داسې ډبه یې راوستلو صرف یشېدلې غوښه یې وخوړله چرګ والا وایټ میټ نو ما ورته ویل د ولې وایي ډاکټر سره مې 4 میاشتو ایډوانس پیسې ورکړي دي 4 میاشتو پته نشته 80000 کا 50000 یاد کړي هغه سار ما ته میسج کوي واتساپ باندې نن ستا دا خوراک دی او دومره به خورې مثال په طور باندې نن به چرګ خورې صرف یو پتون بس اور 6 بناشتہ کے صرف یو ڈبل روٹے اور یو کپ 6 وہی ایکسرسائز ڈائٹنگ میں شروع کرے دیں اور میاشتې کې الحمدلله 5 کیلو وزن کم شو مې چې اوس وزن کمیدو د لپاره به ډاکټر ته پیسې ورکړي ټیک ده که نه خو بس دا زمونږ اول دومره وخورو چې ځانونه غټ کړو بیا دې دپاره پیسې ورکړو چې بیا ځانونه کم کړو بس همدغه کار دی ښه سربېږه کمزوری کېږه او بس الله دې اسانه کړي د خوراک سنت اور آداب دا زده کې ښه تاسو ورځې کې اوس روژه ده 2 ټیمه خوراک دی خو روژې نه علاوه بیا 15 وخته زمونږ خوراکونه وي ښه هغې کې دا ټول سنت و خیال ساتې فایده ده پهله خوراک نه مخکې اور خوراک د بعد دواړه لاسونه وینځل دا سنت عمل دی مسنون عمل دی خو خوراک نه مخکې چې لاسونه وینځي تولیې سره به نه وچئ ولې چې خوراک په وخت کې د لاسونو وینځلو اثر ستا په لاسونو باندې وي اور خوراک د بعد به لاسونه وچ کې چې ستا په دې لاسونو باندې د خوراک اثر نه وي پوه شو په دې خبره باندې یعنې روټۍ نه مخکې لاس وینځي بیا به لاس وچوي نه او چې روټۍ وخوري لاس وینځي بیا به لاس وچ کی دا بعضې خلک کې لاس وینځلې وي لاسونه میلوي لږ دی کې بعضې خلک کرکیجن وي څه ضرورت دی لون لاس میلوي 10 نه تزاره شي غاړه ورکړي لاس میلاو کړي لاس وچ کی کني رومال ونه تو کا چا سره لاس میلاو ستا خاصه لاس لون دی غن لاس لون کې غریب ایرانی شو د لاس سره وچ کم نور سره کپړای نه ټیشو نه رومال ټیک دی کنه مشرانو سره کم از کم علماو سره چې غټو خلکو سره ملي کې دی کې خیال ساتي صحیح ده کنه جیم دا چې د خوراک سنت دا دی چې خوراک نمخ کې ودا کلمه وي بسم الله دا ټیک دی یا بسم الله علی برکت الله دا ټیک دی یا بسم الله وعلى برکت الله سمو ویلی درې کلمې بسم الله
بسم الله علی برکت الله، بسم الله وعلى برکت الله. دا واو ولا رغلی بس وی چې واو نشته، یو روایت کې واو شته دی، ټیک دی. او چې کله خوراک نه فارغ شي، الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. څومره بهترینه دعا ده. ټول تعریفونه هغه رب لره دي چې مال مونږ له خوراک را کو، مونږ ته اوبرا کړی او مونږ د مسلمانانو نه جوړ. دا دعا وایي، صحیح ده کنه. اور یا دا دعا حدیث کې راغلی، الحمدلله الذي اطعمني، ټول تعریفونه هغه رب د پاره دي چې ما باندې خوراک ورکو، هاذا د دې شیزونو ورزقنی او ما ته رزق راکړو، من غیر حول مني ولا قوه، ما د بغیر د تکلیف او مشقت ما ته خوراک راکړو. دا دعا هم راغلی، صحیح ده. نو دو دعاګانې شروع کی، بسم الله علی برکت الله، بسم الله وعلى برکت الله، یا صرف بسم الله. اور چې روټه وخوري، الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. دا دعا ویل. دریم نمبر باندې کچری منس کی بسم الله راشوان، منس کی به وی بسم الله اوله واخره، بسم الله اوله واخره. دسین ټیک ته بسم الله فی اوله واخره، شروع کوم دا الله په نوم باندې په اول کې هم آخر کې هم، ټیک ته معنی دا ده. دا دعا منس کی ویل پکار دي. اور خوراک نه مخ کې یا خوراک د بعد لسونه په خپل باندې وینځل، بل چا باندې نه وینځل. که بیسن ولاړ شخ خپل لسونه وینځه، او چې خوراکو کې بیا بیسن ته لاړ شخ خپل لسونه وینځه. یو لاس وینځل یا یسو ګوتی وینځل دې سره سنت نه ادا کیږي. ای بعض خلکو کې د یو لاس وینځي بلی موبایل وخت نه یا بس ټیک دی خیر، اور یا سره د سلور ګوتی وینځي بس نور نه وینځي، دا سنت نه ادا کیږي. ټیک دی لاس ته صفاوی نه صفه غزان خبره، خو سنت باندې عمل سنت دا چې خو فل لسونه د غزه پورې کانګال کې او صفا کې. دستخان باندې ضرورت نه زیات خوراک کې خودل دا اسراف ته. ها کچری ملمنه رغلی بیا پکې څه مسله نشته، ٹھیک ده. کم څومره خوراک کې به دومره کې دا ودانه چې خوري دوه نوړې او ځان د 150 ایټمه کې دی. بلا مسله دا چې روټه د مز نه خوړل اور کنارې پر خودل، یا روټه کې چې کم ځای پړسیدل وی ګلدار وی غا خوړل اور بکی پر خودل، دا اسراف ته. ټیک ده. بعض خلک کوي دسه. ها که یو بل سړی در سره ناس وي هغه خوري نه، بیا پکې څه مسله نشته. څه مطلب چې تا نه کم بچت کیږي ټوکړي موکړي هغه خوري بیا خیر دی. خو نور مونږ عموما داسې کوو، بعضې ډېر ملګري دا روټۍ اطراف پرېږدي منځ یې وخوري، یا سر پراټې کې هغه چې کم ځای ترسکون وي هغه خورو، نوره پراټه پرېږدو ماشومانو ته. داسې کوو که نه، دا اسراف کې راځي. بس څه درته مخې ته راغلي دي خپل اندازې عجزي سره خوراک کوه. که چېرې لاس نه نوړی وغورځېده نو اوچته بي کې اور اوبي خورې، او که دا نه کوې نه دا اسراف کې راځي. البته که دا نوړی داسې ځای کې وغورځېده چې خټې ورپورې ونه ختلې نه بیا یې مه خوره، خو چې څومره پورې دا نوړی په دسترخوان غورځېدلي صفا ده دې خوړل پکار دی. ټیک شو که نه. بل مسله دا چې کله خوراک حاضر شو دسترخوان ولګېدو بیا به انتظار نه کوې، فورا کینې چې هغې نه شربت جوړ شي بیا ورته ناست وي نه څه دسترخوان ولګي بیا پکې انتظار نشته. مېلمانه وي نه دوي بس کینې. لاس وینځلو نه مخکې ګوتې څټل دا هم سنت دي. ٹھیک دی کنه. بعضی خلک دا عیب غني، دې ګوتې نه به شروع شي. دا خدا نه چې دومره شړتا کوي چې ټول کله په سر راخسته وي. آداب سره بعضې وي داسې خوراک کوي ته به یې که چېرته دغه کې پټي کې د شخوند وایي. ټیک دی کنه. بعضې خلک دا خوراک نشي. داسې تاسو ځکه وایم چې مونږ لکه تاسو په نسبت میلمستیان ډېره ده او ډېر میلمانه راځي. بعضې خوراک کوي خوله پړچي. دا بعضې یوني سړي په مخکې دا وکړي هغه دسترخوان نه پسي، او بعضې دسترخوان دوران کې پوزه بار بار صفا کول، یا خدا کو چې دسترخوان باندې کیناستونه مخکې بار ښه پوزه صفا کا. که بیا درته راشي نه داسې طریقې سره صفا کول چې هغه کې شور نه وي. پوه شو په دې خبره باندې. نه ګوتو سټلو کې دې خبر احتمال چې تا ته وجه نه سنت توهین ونه شي. آرام آرام سره چې تا باندې څوک پوه نه شي او تا ګوتې سټلې وي. سیده کنه سنت عمل دی. ها او دې باندې وروسته یو انګریز ساینسدان تحقیق کړی، هغې دا ووایي چې د ګوتو سټلو باندې ما تحقیق وکړو، زه دې نتیجې ته ورسېدم چې کله انسان د ګوته سټي نه د ګوتو سرونه یو خاص قسم مریض وځي، دا د خوراک هضمېدو کې مدد کوي معدې سره. هر سنت کې خیر دی اگر چې موږ پې نه پوهېږو. نو دې کې لږ بیا دا خیال ساتئ. او چې کله ټول ملګري د دسترخوان نه پاسي نه اوچت اواز سره الحمدلله نه ویل. ولې چې کله ته مور شي الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، خلکو ته دا پیغام ورکو چې زه موړ یم تاسو هم پاسې. اب غریب وکړي وي گزاره کو لږ صبر وکړه کینه چې دا ټول ملګري روټۍ وخوري هغه د بعد پاسه. ها شروع کې بسم الله ویل په جهر باندې ټیک دي چې ټولو ته یاد شي چې کلمه ویل پکار دي. بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله یا بسم الله وعلى برکت الله مارته ویلي. زه په دې خبره مې تاسو پوهیږئ. دی خبر
بل دسترخوان چې کله روټۍ ټول ملګري وخوري بیا دسترخوان باندې ګپ شپ لګول دا د خلاف شرع دي. فوراً پاسیدل چې تاسو پسې کا مشومان بار ولاړ دی غیر روټۍ ته کینی او کا کور کې دسترخوان دی نه چې زنانه بیا کینی غیر روټۍ وخوري. دا مشران او مخپی غزولی پرتی دا غ شهر او دار او بیا موبایل کې لګی شي بس خزي غریبانی بار ولاړ وي او که چرته ملما شنه تا د دسترخوان باندې ناس یو جنبار خدمت ول غریبان ولاړ وي کغه طلباوی او کارسو دي شیزونو به خیال ساتو. صحیح ده. تب موږ یو زه 2009 کې تشکیل کیوم نو یو مسجد کې موږ ته محله ولا شربت رو بسلو. موږ چې شربت وسکلو نو موږ سره یو مولانا شعیب صاحب اوس یار زوی الله دی عمر کې برکت واچي کال کې چلی دو یار دومره وشړی دو ملولي جاړي مولانا صاحب څه چل دی شربت موسکلو دا الله پاک موږ ته لوی نعمت راکو بډیر وشړی دو روسه چې شړای کلار شونو مرتي ولي چلی دی مولانا وای ما زین کې دا خبر رااله چې موږ دلته شربت کو کیدی شي دی کور کې مشومان وي هغه په مخ کې دا شربت شوی وي غوته نه ور کړی موږ تیرا کو مشومان به کور کې جاړي وي بس دا خبر راته الله پاک سره کې واجب پدې چلی دا اوس دې خبره باندې پوښ خدا خو چا سره احساس وي چې غا خبره خو احساس پکې وی کنه. بلا مسله چې راسته لارې کې خوراک کول دا مکرو دي ٹھیک ته کنه لارې کې خوراک کول ای زمونږ د نوجوان په پپسی رخصي د 25 سالو عمر وي مشومان باندې پپس خوري په لار روان وي اول خو دا پپس مجو خلکو سره خنه لګي خوري نو کور ته یوسه په کلار یو ځای کې کینه به خورا په لار باندې شخوند ویل خوراک کول دا نه دي کول پکا. البته که یو سړی سر باندې ټوپې نشته خوراکي دي کې څه حرج نشته. تکیا لګول روټه دوران کې کا تکبر په نیت باندې بیا نه جایز او کا تکبر په نیت باندې بیا پکې گنجائش شته خو په ناس سے په مناسبه باندې خوراک نه دی کول پکار شریعت اعتبار سره هم سنسي اعتبار سره میډیکل اعتبار سره دا ټیک نه دی دغه خطر ده چې دا خوراک بد هضمي جوړ نه کی. بل مسله دا چې خوراک دوران کې کله چې سلن خوري نو کنارې نه خوړل پکار دي منځ نه نوړې کول دا مکرو دي یعنی دا قسم خطه پرته د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې حضرت انس بن مالک رضی الله عنه دا کل مما یلیک خپل مخ نه خوره منځ نه ما خوره اور موږ څنګه چل کوې راډار ملګولي چې دا خشه کم ځای پروت دی بس غته بیا لار جوړوخه نه د پلیټ منځ نه خوړل دا مکرو دي ښه خپل مخ نه خوړل چې مخ دا غوښه نشته نو څوک قسمت کې بدنوي کنه نه خپل مخ نه خورا کول ښه دا نه چې باز غونډه چپاټي وي منزل مقصود ته ځان رسي. هغه یو مسجد مولا سره دو ملنګان روټه ته ناسو غا حافظانو دا حافظانو ختمي کړه او تازه نو چورته میوري جی راوړي نو هغه کې مسجد سوچا غوړیو نو بس هغه ادوا حافظانو چې چا ختم کړو نو غوډیر څخه خپو چې دا ملنګ راغلي دي خو به خونه وسی دا بس موږ سره وريږي خوري د غوري خیره او چې سوچا غوړیو نه خوري نو بس دا څه ګوته ورکه تیرا کا چې جنت کې به تجری من تحت الانهار یو نهر بده سره روان وي ابل د سکارو غنا چې امن زید انسان اور سره دوه غوته تیرې کې چې یو آیات کې الله پاک فرمایي چې دوه نهرونه براوان وي عملنګ وکتلو چې سوچا غوړي خلاړو نغورتي چې واور زراتون کې د اذا زلزلت الارض زلزالها پلیټ باندې زلزلہ راوسته سوچا غوړي سره وخړو ټیک ته کنه نخپل مخینه خوراک کول ښه دا نه چې بربدي شروع کړي کړه سره نه اوچته ټیک دی کنه. بل مسله دا چې خیله سره خوراک کول حدیث کې دا راغلي دي چې خیله سره خوراک کول اور غسل سره بغیر د عذر خوړل دا جایز نه دي ټیک ده کنه. البته بعضی ټینګ د چې چولې خوري د لاس ته ولاندې چې څو ورزيږي د تلاړ شي هغه چې خوري بیا د لاس نه راخلا خوري بیا غسل سره کوبس کې لاس دغه دی نه یو سره ګلاسونی سي د لاس سره ټچ کا خو تش غسل سره اسکل دا ټیک نه دي ښا دا د انګريزانو فیشن دی وای کی زموږ د نوجوان غنه متاثر دی غریب درو غوتو سره خوراک ول دا مسنون دي یعنی صورت نه زیاتې غوتې نه دي استعمالول پکار او بهتر خبر ادا ده چې خوراک نه پس پلیټ اغلوخه غوتو سره صفا کی دا مسنون عمل له ها سنت آداب دي د درو غوتو سره خوړل ها اور د بازي ملګری چولې درو غوتو سره چولې خیر دې کته سره والی او بازي سکی دا ځونه ډکی کنه ننر بچي وسرولي ها بلشان نو اس کا مزوره دي نشي کوله بری طریقې سره خو خیر دې بیا مجبوری ده خنور او دا در تاسو څه کوم چې زستاسو په نسبت ډیر ګرځیدل بعضی شکل ورشي وخري کوم بیا سه ا لاس تاسو ور کی ون هغه مشما بیا خپل مبارک چولو نه ډکه کی خله ولا چولو نه زما یو استاد مشهور استاد زور سره تل کې یو ځای کې ون جلسې کې سری یوان وړي د چولو نه وکړه هغه چې دا چې خو سره یو کس نه سوغه چې نوړیو کده لاس دې سويشتو کنه هغه چولې هغه ټولي مجمع ته لاړې اوس موږ استاد یو ټکه خوراک ونه
بیا چې کله بار رالو نو ماته وایي چې دا اوس څه طریقه ده. بعضې سړی وي نفیس مزاج هغه نشي کولی خوراک. تاسو پوه شو په دې خبره باندې؟ دې خبرو ځکه خیال ساتئ چې کېدای شي تاسو ورته خیال نه وي، خو موږ ورته ځکه خیال کېږي چې دې شیزونو کې پاتې شوي وي یا راسره شوي دي. ټیک دی که نه؟ نه درو ګوتو سره خوراک کول دې نه زیات نه. او بیا دا پلیټ صفه کول دې چونکې شریعت اجازت کړی دی نه خیر دی داسې صفه کوي داسې، خو غوا دا چې ټول ملګري خوراک وکړي صحیح ده که نه؟ آخري وخت کې دا پلیټ صفه کول دا تبلیغ والا ملګري دی کې ماشاءالله ښه دي، دې اهتمام کوي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په درو طریقو سره ناسته کړي روټۍ ته. دا درته اخر کې خیمه بیا خپله په ځمکې کینه چې پریکټیکل تاسو وګورئ صحیح ده، او بیا کیمرې کې راواله صحیح ده که نه؟ بله مسله دا چې کومه غوښه پخه وي د چکو سره کټ کول دا ټیک نه دي. وریتا غوښه نه وي، مثال د بعضې خلک کې پوختي غونډه وریتا کې بیا ورسره چاړه ورسره هغه سره غوښه ونه لري کې، دا نه دي کول پکار. دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې دا د اجمیانو طریقه ده، دین منع فرمایلی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې غخونو سره خپل پیغمبر علیه السلام به غخونو مبارکو سره غوښه دی اډوکې نه شو کوله. زما یو استاد دی مفتی ذاکر حسن صاحب دامت برکاتو مالیا پسته غوښه ډېره کمه خوري او چاته چې اډوکې که هغه غوښه ډېره شوق سره خوري. او بیا دا وایي چې دا سنت دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل غخونو مبارک سره د اډوکې نه غوښه لرې کوله. او بیا وجه دا لیکلي چې دې کې لذت ډېر وي خوند ډېر وي او دا زر ازمیږي. ټیک شو که نه؟ د خوراک غوښه مونږ دې دپاره خورو که نه چې صحت مخ وي، نه زر ازمېدو دپاره ضروري ده چې هډوکي نه خپله باندې د غاښونو سره غوښه لرېږي. زما په دې خبره تاسو پوه شو؟ نه چکو سره هم بعضې وخت کې مجبوري ده دومره غټه غوښه ده چې نه کټ کېږي یا سخته ده یا خولې ته نه شي راوړی که بیا کټ کړي هغه عذر دی، خو نور عام حالت کې هډوکي خولې سره صفه کول دا سنت عمل دی. اور انګریزان څه کې بوګرې رخصتي د درو درو خولو والا لاندې کوه بره کوه 5 منټو کې یوه نوړی کې خوایم بیا خو بس خولا سره خورې که نه؟ ټیک ده که نه؟ او دا مزین کې چې چمچ سره خوراک جایز دی ښه کېدای شي سبب مسایلو کې راشي، خو لاس سره خوړل دا سنت عمل دی. پیغمبر علیه السلام لاس سره خوراک کړی. ځمکې باندې دسترخوان لګول دا افضل دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول عمر کې چرته هم په میز باندې روټۍ نه ده خوړلې اور هر ځای کې دسترخوان استعمال کړی دی. اوس دا نن سبا مونږ یو غټ درد سر دی دا شادي حال ته لاړ شي کورسۍ میز، سکول کالج ته لاړ شي کورسۍ میز، ټیک ده که نه؟ خو نور کوشش دا کوي چې په ځمکه باندې اوس دې سټیج ته مونږ لاړو چې کوم اسلام آباد یا لاهور شادي حالي دی په ولاړې خوراک بس هلته نه راوړه په ولاړې خوله چینګوه. موږ چې دا ځای ته لاړ شو بیا هغه انتظامیې ته ووایو چې جي چټۍ او چې چټۍ نه بیا هلته کې یو مصله وي مونځ ولا څه بس بیا د هلته ځان سره یوسو هلته په ځمکې ناست وخورو څه به کوې؟ دا غټ ټینشن دی صحیح ده که نه؟ نو په ځمکې باندې خوراک کوي. بله عام مسله حرام خوري نه اجتناب کول. چونکې د انسان نشوونما د خوراک یو بنیادی اثر لري او دینه د انسان جسم جوړیږي، د دې اثرات اخلاق او عادتو باندې خامخا مرتب کیږي. حرام خوړل ولا اخلاق هم بدوي، حلال ولا اخلاق خوي. ٹھیک شو کنه؟ اور حدیث کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کم جسم پرورش په حرام مال سره وشو د دې صفایي ځای جهنم دی. وشو په دې خبره باندې. او بیا اندغه اخلاق او عادت صحیح عمل او عبادتو تر رسولو ذریعہ ده. که حلال خوراک ته کړي عبادتو کې به درته اسانتیا وي او که مردار د حرام خوراک ته کړي عبادت په در باندې بوج وي ښه. اور حدیث کې راغلی وی چا حرام انوړه ګډې ته لاړه څلوېښتو ورځو پورې مونځ نه قبلیږي. څه مطلب فرض یې ادا شو خو اجر او ثواب ورته نه میلوي. دیو جن حرام خوري نه اجتناب انتهایی ضروری دی. حرام خوري صرف دې ته نه وي چې بنده خپله باندې حرامو نه ځان بچ کړي، بلکې کمو خلکو په باره کې درته پته وي چې د دې ګټه وټه ټوله حرامه ده. د هغې خلکو د خوراک اسکاک هم حرام خوري کې راځي. پوه شو په دې خبره؟ دا مسله کېدای شي بات کې راشي خو یو سرسري ټچ په درکم چې ته د چا کم سړي دعوت قبلوې یا به هغه مکمل سوچه حرامه کوي بیا د هغې دعوت قبلول جایز نه دي، یا حرام حلال دواړه کوي بیا به دې ته وګورئ چې حلال زیات دي که حرام زیات دي. که حلال زیات و بیا دعوت قبلول ټیک دي اور که حرام زیات و بیا دعوت قبلول ټیک. هغې وجه دا ده چې کله حلال زیات وي نو موږ به دا وایو چې د دعوت حلال ونه کړی دی یعنی لار پکې جوړیږي. اور چې حرام زیات وي بیا مشکل ده. اور چې لږ حلال ګټي ډېره حرامه ګټي هغې نه بند ځان ساتي ولې چې هغه اکثر خوراک حرام دی. هغه سړي دعوت په نه قبلوي او هغه سړي ولا خوراک سکاک په نه کوي. په دې خبره باندې پوه شوې؟ اوس اخري مسله پاتې شوه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دسترخوان باندې څنګه ناست دی. دا طریقه تاسو وګورئ.
خوراک ته خیال باندې اتحیات باندې کېناستل. دویمه طریقې ذکر کړي ده چې دا یو خوا په ځمکې پرته او بله به داسې وه. دا طریقه ٹھیک ده، دا اوچته وي. او درېیمه طریقې داسې راغلي ده ناستې په ناټو باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناستې د خپې داسې کړي دي، تورک ویل کېږي. د ښځې مونځ کې څنګه کیني کتلې مه دي داسې ناستې. دا درې طریقې راغلي. د بعضې ملګري داسې روټۍ ته ناست وي داسې. دا چېرته کتاب کې نه دي راغلي، خو پته نشته چې دی کم ځای نه کوي. اوس پوه شو په دې خبره باندې کتاب دا نه دی لیکلي. ښه دا زما خیال دی چې دا ایمرجنسي خوراک دی چې چېرته جاز درته ولاړ وي که نو 2 منټه پاتې پتې کېږي ټیکټ دی بس بیا خیر دی غرب درب وکړه. خو نور روټۍ ته عزت طریقې سره کېنستل پکار دی. رزق ته الله رب العزت لوی نعمت دی، احترام سره کول پکار دی. ټیک شو که نه؟ دې خبره مې پوه شوي. او دې سره سبا انشاءالله نور هم ډېر مسایل متعلق دي، هغه به سبا وایو انشاءالله چې خوراک دوران کې ودرېدل اور خاموشه پاتې کېدل اور یا چیس کرو څه حکم دی اور همدغه رنګې مزارات والا لنګرې خوړل، لرې خوړل، ناسوار پان اور شراب وغیره، دا ټول به انشاءالله بیا سبا وایو. پوه شوې؟ دا مسایل اهم دي او دې باندې ځان هم پوهې کې که اوس پرندې کې کمې خبرې زندګي کې نه وي هسې نه خو نن خو خبرې واورېدلې که نه د خپلې زندګي کې راولې چې مستقل. او بل چې زمونږ کم د مشومان دي هغه په دې خبرې پوهې چې بچې دا سنت عمل دی، دا